بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف اولین د نهم نمبر درس دی. فعل لازم او فعل متعدی باره کې به نن خبره کوو. جی فعل لازم څه ته وایي؟ فعل لازم داسې فعل ته وایي چې صرف په فاعل پوره شي او د مفعول ضرورت ورته نه وي. د فعل لازم هغه فعل ته وایي چې صرف فاعل پکې مذکور شي، فاعل پکې ذکر شي او د مفعول ضرورت ورته نه وي، نو هغې ته فعل لازم وایي. مثلا جلسه زیدون، زید کېناستو، دا جلسه چې دی دا فعل دی او زیدون فاعل دی. بس دا خبره په ده باندې په دې فاعل پوره شوه. زید کېناستو، بس دې کې د مفعول ضرورت نشته. دقه شان ذهبه دا فعل دی او عمرون ورله فاعل دی. نو ګوره جی ذهبه عمرون، عمر لاړو، ذهبه عمرون عمر لاړو. نو ګوره دې کې د مفعول ضرورت رانغی. ټیک شو جی. دلته کې اول فعل راغی بیا فاعل راغی، بیا دې کې او ذهبه عمرون کې اول فعل بیا فاعل. بس دا خبره په دې پوره شوه. نو فعل لازم داسې فعل ته وایي چې صرف په فاعل پوره شي، د مفعول ضرورت پکې نه وي. او په اردو کې وایي جی وایي کله چې د فاعل نه پس نه رانه شي که نه، دغه ته فعل لازم وایي. لکه زید گیا، زید گیا، ٹھیک شو، یا زید بیٹھ گیا. نو دی کې نه رانلې، نو دلته کې دی ته فعل لازم وای. فعل متعدی څه ته وای؟ فعل متعدی داسې فعل ته وای، فعل متعدی داسې فعل ته وای چې د فاعل سره ورته د مفعول هم ضرورت وي. یعنی دغه جمله دا د مفعول نه بغیر نه پوره کیږي. نو فاعل هم ضرورت دی او ورسره د مفعول هم ضرورت وي. لکه ضربه زیدون عمرن، ضربه زیدون عمرن، ضربه فعل دی، زید فاعل دی او عمرن ورله مفعول دی. ګوره جی که زه صرف ویم ضربه زیدون، زید وخل وکړه، نو څوک یې ووال دغه راته پته نشته. نو دلته کې ورسره مفعول ذکر شو، نو چې څوک یې والی هغه مفعول دی. زید عمر ووخلو، زید وخل وکړه، څوک یې والو؟ عمر یې والو. نو ګوره دا ضربه پکې فعل دی، عمر دا زید پکې فاعل دی او عمر پکې مفعول دی. ګوره جی د بره کې چې دی که نه په اردو کې د فاعل نه پس نه راځي او په دې ښکته فعل متعدي کې د فاعل نه پس نه راځي. نو دا په اردو کې پہچان دی جی. لکه مثلا بره دی ضربه دا جلسه زیدون، زید بیٹھ گیا، زید کېناستو، ٹھیک شو، زید بیٹھ گیا. او دلته وایي ضربه زیدون عمرن، زید نے عمر کو مارا. نو دلته کې وګوره د زید نه پس نه راله اردو کې، زید نه. نو دغه ته فعل متعدي وایي چې کله د فاعل نه پس نه راشي په اردو کې دا علامت دی. او په عربی کې څه علامت دی چې ګورئ داسې فعل چې د هغې کې د فاعل نه پس مفعول راشي هغې ته فعل متعدي وایي. نو ګورئ د فاعل چې دی که نه فاعل به همیشه حالت رفع کې وي. اوس دا رفع نصب جر څه ته وایي جي؟ نو انشاءالله دا به په علم النحو کې ورسره وایو. رفع نصب جر دا د یو اسم دا درې حالته وي، یا به دا اسم په حالت رفع کې وي، یا به حالت نصب کې وي، یا به حالت جر کې وي. نو دې ته حالت رفع ته مرفوع هم وایي، حالت نصب ته منصوب هم وایي او حالت جر ته مجرور هم وایي. نو دا فاعل به همیشه حالت رفع کې وي، فاعل به همیشه حالت رفع کې وي. دا د رفع حالت د نه بدلیږي. چې کله د رفع حالت مرفوع حالت بدل شو نو دا بیا فاعل پاتې نه شو. نو ګورئ ضربه زیدون او عمر مفعول چې دی که نه دا به همیشه منصوب وي، منصوب، ټیک شوه، دا به منصوب وي. او دا فاعل چې دی که نه دا به مرفوع وي، ٹھیک شوه. ضربه زیدون عمرن، زید نے عمر کو مارا. وګورئ په اردو کې هغه زید نه د فاعل نه پس نه راله، ټیک شوه. نو زید عمر ووخلو، زید عمر ووخلو. اوس دلته ګورئ نسواره دا پکې فعل دی، دا نسواره فعل دی، حامد ورله فاعل دی ځکه دا مرفوع دی. مرفوع ماده حالت رفع، ټیک شوه. او محمودن ته وګورئ دا مفعول دی، مفعول به، او دا منصوب هم دی. منصوب څه ته وایي؟ حالت نصب ته، ټیک شو جی. نو ګورئ دلته کې حامد د محمود مدد وکړو، حامد د محمود مدد وکړو. په اردو کې راځي حامد نے
محمود کی مدد کی. نو ګورئ دا فعل متعدی ده. دا جمله چې ده دا متعدی ده. دا فعل متعدی دی ته وایي ځکه چې دې فعل ته د نسوره فعل ته د فاعل سره د مفعول هم ضرورت و، نو ځکه دې ته فعل متعدی وایي. او بل مثال دی خلق الله الانسان. خلق پکې فعل دی او الله دا فاعل دی او انسان دا پکې مفعول دی. نو ګورئ دا فاعل مرفوع دی ځکه مونږ دا فاعل ګڼو. فاعل معنی دا کام کرنے والا، کار کوونکی. او مفعول چې دی دا پکې منصوب دی. اوس مرفوع څه ته وایي؟ حالت رفع. او منصوب څه ته وایي؟ حالت نصب. ٹھیک شو جی. نو دی فعل ته خلقه فعل ته د فاعل سره د مفعول هم ضرورت و. دا صرف په مفعول په فاعل نه پوره کېدو، دې ته د مفعول ضرورت و، نو ځکه دې ته فعل متعدي وایي. فعل لازم هغه فعل ته وایي چې هغه فعل صرف په فاعل پوره کېږي، د مفعول ضرورت ورته نه وي، نو هغې ته فعل لازم وایي. لکه جلسه زیدون او ذهب عمرون. فعل متعدي داسې فعل ته وایي چې د فاعل سره ورته د مفعول هم ضرورت وي. لکه مثلا ضربه زیدون عمرن. دا ضربه فعل دی، دته د فاعل سره زید فاعل سره د مفعول هم ضرورت دی، نو ځکه دې ته فعل متعدي وایي. نسوره فعل دی، دا حامدون دا فاعل دی، نو دې نسوره فعل ته د فاعل سره د محمود هم ضرورت دی، نو ځکه دې ته فعل متعدي وایي. خلقه فعل دی، الله فاعل دی، نو د فعل ته د فاعل سره د مفعول هم ضرورت دی، نو مفعول هم ورسره ذکر دی، ځکه دې فعل ته فعل متعدي وایي. فعل متعدي څه ته وایي؟ چې هغه فعل چې د فاعل سره ورته د مفعول هم ضرورت وي، هغه فعل چې د فاعل سره د مفعول هم ضرورت وي ورته، یعنی مفعول نه بغیر دغه فعل متعدي چې دی دا نه پوره کېږي، نو ځکه دې ته فعل متعدي وایي. نو دا زموږ نننی درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.